سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی معزز و مکرم جناب صدر مجلس حضرت مولانا اسد اللہ مظہری سے دامت برکاتہم العالیہ، زمانگا استاد ټولو په شریکه باندې مربی او محسن، زمانگا استاد ټولو په شریکه باندې استاد، زمانگا استاد دغه ټولې علاقې قومي او ملي او روحاني او علمي مشر حضرت مولانا رب العالمین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بسیج میں تشریف فرما، اکابرین امت معزز علماء کرام، لعظیم اور مقدس اجتماع تشریف راوڑوں کو انتہائی معزز و محترم ہو. اللہ رب العزت سے زمان استاد لعظیم اور مقدس اجتماع راتل کے ناتل جدید اسلام خبر کول اور دل ولی ملک خدادات پاکستان کے اسلامی نظام کا سربلندی اور نفاذ لپاره فکر من کېدل، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام دغه پاک مبارک مقدس مشن سره د عشق او محبت ساتل دا هر څه چې الله رب العزت په خپل دربار کې په عبادت باندې قبول او منظور کړی. وګورئ عزتمند موږ او تاسو ډېر خوش قسمت یو، ځکه د ټول جهان سردار آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام مبارک فرمائی کہ کله د مؤمنانو مسلمانانو یو غونډه جوړه شي، یو مجلس جوړ شي، یو اجتماع جوړه شي، د دغې غونډې د دغې مجلس او د اجتماع د جوړېدو بنیادي غرض او مقصد دین، اسلام او د الله رضا وي. الله رب العزت وعده کوي چې د دغې غونډې او د دغې اجتماع د ختمېدو نه مخکې د ټولو د ګناهونو د بخښنې فیصله کوم. الله رب العزت د دا نن اجتماع، دا نن غونډه دا زمونږ او ستاسو د ګناهونو د بخښنې ذریعه او سبب وګرځوي. وګورئ عزتمندو، موږ او تاسو بیا ډېر خوش قسمته یو چې وګورئ عزتمندو د فتنې د فساد په دور کې دا شیخ صاحب مجلس ته راغونډ شوي وو. دا مجلس هم دا غږېدی، دا مکان او دا مقام دا هم ډېر
को इज्जतमंदो मदारिस को दी सुबह के ढेर मदारिस थी को इज्जतमंदो जे मदरसे जे जामे यो ढेर लुई तसलसल दे यो ढेर लुई तारीख दे को इज्जतमंदो जे आगे तारीख का ज़िम्मेदारियों मन करे मसलन ऐसा दर्जा की आपको खबर दी को इज्जतमंदो एक अफसोस वाला खबर को जिनन मुदावत मूली देना जिमुंगा और जिमुंगा बाजी से जब मजलिस की आपने मुस्तना मौजूद थे को इज्जतमंदो अगर बाजी जिला मजलिस सुनो तो दुनिया इज्तिमात को इज्जतमंद दा बागी मुबारक हो बाबा कैसो को इज्जतमंद मुसलमान पूरी दुनिया के मौजूद थे वो क्या हो को इज्जतमंदो दारुल देवबंद कियो खादिम हाफिज कुरान और जाकर जो की दावा शाहबा द पीरियड का जो नमाज का टोले में वहां घंटी में वहां और समाज के बस स्पेशल करके एक बात करवाना लेकिन मदनी से चलकर जा हदीस तत्व जब हम ये खादिम से रहो दे जो जब बताए हुआ हम कभी नमाज में जा हदीस तत्व वो कोई इज्जतमंद का हाफिज कुरान खादिम ले वो इंतजार की मदनी से पना दो दे जो घंटे में 25 मन हुआ और ये शेर वेले ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुले ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुले अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएगी मालूम चलो मदनी से पकड़ याद आ गई जगत बाबा जी को दुनिया के मौजूद मिले बाबा जी को हानि औलाद ये para कुर्बानी और कौन इंशाअल्लाह वो इज्जतमंद हो बयानात में जे रुसु अपने बुखारी मुसलो जड़ी उनकी खबर न बोल पालो दूसरे बहुत तरफ का बतावे जरूर लगा संग के पीछे में महमूद कोई लगा पीछे में मदादार अपनी इज्जत बदी खबर शुक्र अदा को जाला दीनी मदारिस और उलमा का नजर कोई दी बड़ी अजीब नियामत अल्लाह रब्बुल इज्जत शुक्र अदा करना योजल शहीद इस्लाम हजरत मौलाना हसन जान साहब रहमतुल्लाह अलैह तो बुखारी शरीफ 10 से तशरीफ लाओ लागम इस्लाम लाओ जितना वो मसला की ना सुनो तो कुरान में मुलाकात इबारत आया रसूलुल्लाह में खानदल का खबर है उन्हें खानदल यो जुमले हुए ला कि तालिबान शुक्र हुआ सही कि मुआशरत की दीनी मदरसियों उलमा चले कलाने में जुमन साहब का शान तनावर में बदतर तेरे दफा और ये एक बार जीत के लाश की एक बार है और से पुलाव को ये तालिबानों के इख्तियार के नाम से सरकारी मां तो उन ला सरकारी लेकिन आपने तस्वीर हो ला से लग मकाम मौजूद से ये इख्तियार की मदद तस्वीर अफकारी ये तो जिले तस्वीर जो तो बाटा जिंदग खुफी ने कहा वो के टमाटर का दिखाई यो दागी तस्वीर हो वो तालिबान के मसला किसी से की खिदमत तस्वीरां थी मैं तालिबान में मतलब बोले गए वो तो ना नशेख से भी तशरीफ शुरू होगा बिला जिले तस्वीर चले बिला जिले दक्षिण के उड़ीलू अस्पताल के डॉक्टर रहा अब बिला चिंतक चले बिली जिले डॉक्टर बिली चिंतक सरवाते पड़े रखा अब यही उपयोग इंटरव्यू और पड़ेगा और सोई बड़े बड़े इंटरव्यू की हुई बेचमाल चिंतक पर कर वाले पड़े तुम्हारा पूछा ले वे नंबर 2 हिमाचल वाले पे जमा किस्मत को लाओ सवेरे नंबर 3 हिमाचल चिंतक तो लोग अपने के अकाउंट को लाओ सवेरे वो है ईमानदारी चिंतक कर को आने के मैं तो जमन के टारगेट बोले कि ये क्या चीज है तो वो चिंता था
نبي در پر ټوپک راوړي چې نه راوړي وایي په ایماندارۍ ولې وایي زما ځان ته کنځلې مې چې څه کې ورته وایي داسې نه که نه درو اصلاو چې دوستي وایي یا د پلار خپې وایي ټوپک ور پسې راغلی که نه راغلی زما پلار ته کنځلې وکړې ای ورونو چې کوم ځای ته بد کوي او کنځلې کوي بې عزتي کوي نن د دغه خلکو د دې معاشرې دننه خلک دې سره ودونه کوي سپورټ سره او زندګانو سره ودونه کوي دا ولې دا ځکه چې د چین په معاشره کې مدرسو مولا نشته د دې وجې نن د زندګانو سره او د سپورټ د خلکو سره ودونه کوي وګورئ عزتمندو دا نن زما استادان د انسانیت په دایرې دننه تېرېږي دا برکت د مدرسې برکت دی دا د علماو برکت دی دا د دغه شیوخ برکت دی ورونو نن زما الله پېژنو دا د مدرسې او د مولا برکت دی خپل پیغمبر پېژنو دا د مولا او د مدرسې برکت دی اسلامي تعلیمات پېژنو دا د مدرسې او د مولا برکت دی ضرور او د خور نفس تمیز کو دا د مدرسې او د مولا برکت دی وګورئ عزتمندو یاد ساتئ د دنیا په کومو اسلامي ممالکو کې چې نن مدرسه او مولا نشته نن هلته د دعوت او تبلیغ مرکز نشته نن هلته د تصوف خانقاه نشته نن هلته جهاد او مجاهد نشته نن هلته د تصنیف او تعلیم کار نشته نن هلته ګیر او پټۍ نشته نن د لوڼو او د خپل د بدن د حیا او د پردې لوبډه نشته وګورئ عزتمندو ولې ځکه دغه تربیت او دا تعلیم چې ورکوي نو دا مدرسه او مولا ورکوي نو د کوم اسلامي ممالکو دننه چې مدرسه او مولا نشته هلته دا تصور ختم شو وګورئ عزتمندو زه لیبیا ته لاړم د لیبیا مشهور ښار دی طرابلس ما پکې 9 ورځې او 9 شپې تېرې کړې زما د رب د ذوالجلال قسم وي چې ما په طرابلس کې داسې جومات پیدا نه کړي چې د هغې جومات د امام په مخ کې روي افسوس څنګه نه دی افسوس دا ولې هلته مدرسه مولا نشته داسې هم جومات مې پیدا نه کړو چې د امام په سر باندې پګړۍ وي داسې جومات مې پیدا نه کړو چې په اسلامي لباس کې امام راشي او جمع ته ټول به په پینټ شرټ کې راته ټای به یې لګولې وه او دا به د جومات امام او خطیب و ای ورو زه خبره ورکول نه غواړم حضرت شیخ صاحب تشریف فرما دي ټول علما ناست دي دا مصروفه خلک دي وګورئ عزتمندو صرف د خپل حاضري یقیني کېدو په بنیاد باندې یو څو خبرې مې تاسو ته عرض کړې خو زما دا یو ګزارش وو غوږونه کولاو کړئ متوجه شئ نن د تمامي دنیا عالم کفر دا په 1 پوینټ ایجنډا باندې متفق شوی دی دا په یو خبره متفق شوي دي او اتفاق په کومه خبره باندې بلې خبره په خپل منځ کې یو بل ته دا باور ورکړی دی چې د مسلمانانو د معاشرې دننه د دعوت او تبلیغ مخالفت به نه کوو د تصوف د خانقاه مخالفت به نه کوو د جهاد مجاهد مخالفت به نه کوو د تصنیف او تعلیم د کار مخالفت به نه کوو هغه اتفاق په دې باندې شوی دی اتفاق په دې باندې شوی دی چې د مسلمانانو د معاشرې دننه به موږ صرف او صرف مخالفت د مدرسې او د مولا کوو بل به د یو څیز مخالفت نه کوو او څه به ورته وایو دا به ورته وایو چې نن د دنیای عالم امن په خطره ده د مدرسې او د مولا نه خطره ده نن د دنیای عالم اطمینان او سکون چې متاثر ده د مدرسې او د مولا د وجې نه دی لهذا مسلمانان د خپل معاشرې نه مدرسه او مولا ختم کړي د دین اسلام ټولې ادارې نکاح کړي زموږ ورسره اتفاق ته دا یو اداره ختمه کړي تاسو په مړه کې وایي که نه چې که ته د کافرانو د عالم کفر د اسلام مخالف وې نو بیا به تبلیغي مرکز مخالفت کولو هغه نه کوي د تصوف خانقاه مخالفت پرې کړی هغه نه کوي د جهاد مجاهد مخالفت پرې کړی هغه نه کوي نو چې صرف د مدرسې مولا مخالفت کېږي بس لانجه نه کوي تاسو سوچ کوئ څه لانجه وایي او عالم کفر زما او تاسو نه دی چې جذباتي فیصلې کوي هغه د تحقیق او ریسرچ نه بعد فیصلې کوي د دې تحقیق نه بعد او دې نتیجې ته ورسېدل چې د مسلمانانو د معاشرې نه چې کله مدرسه او مولا ختم شي د دین اسلام تمام ادارې به خود ختم شي ولې د دین اسلام د تمام ادارو بنیاد او مرکز به مدرسه او مولا دی تاسو نه یو څه تاسو کوم جواب راغلی په دې وخت په عالمي دنیا باندې دعوت او تبلیغ چې څومره کار وکړو بل چا کړی دی د لا اله الا الله دعوت دنیا کولی نو رسول څومره چا کړی دی د
دغه مروجه دعوت تبلیغ د دې باندې شوته مولانا الیاس رحمت الله علیه دعا ورته کوي کنه کوي عثمان له جواب راکړه دا مولانا الیاس ته تاسو له چا درکړل مدرسې نه درکړل او دا شیخ الهند سے شاګرد نو ایرو په دې وخت کې مروجه تصوف کوم نظام چلوان دی د دې مجدد مولانا شفیع تانوی صاحب تاسو له تاسو کوم مولانا شفیع سے تاسو له چا درکړل او دا شیخ الهند شاګرد نو ایرو پدې وخت چې کوم د اسلامي سیاست حالت بردار او اسلامي سیاست په ملک کې کوي د دغه مروجه سیاست او د اسلامي سیاست پدې وخت په دغه روانت سره کې د مجدد څو کومانو سلامت بدلې شي مو تاسو ته تاسو کوم مانو سلامت بدلې تاسو له چا کړل او دا شرمین څنګه نو مروجه جهاد په سلسله روانې دي مولانا سید احمد شهید او اسماعیل شهید وګوي زموږ له تاسو له چا کړل دي مدرسې مولاني درکړي ایرو عالم کفر وایي چې کله مدرسه مسلمانانو د معاشرې ختم شي د دین اسلام تمام ادارې ختم شي لیکن نن بنا په دې تاریخي اجتماع کې په دې تاریخي مقام د ډاکټر بابا د مدرسې نه دنیا یې عالم ته یو پیغام ورکوړو چې مدارس ته پرانه نشي ختمولی موږ د مدارس سره قایم او دایم ولاړ انشاءالله ولاړ ان شاء الله عالم کفر کوئی بابا مدرسه ختمه او تاسو د ختمېدو ته پرې کې مضبوط وای به وای دا مدرسې په دنیا کې ختمه مدرسې په ختمه کې نوم یو څلور مضبوط او یو بل تعبیر درکو وای چې ټول دنیا کې دعوت تبلیغ مستحکم او مضبوط شي دا مدرسه او راشد سره مضبوط وي وای چې ټول دنیا کې تصوف او خانقاه مضبوط شي تاسو وای دا مدرسه او راشد سره مضبوط کړئ وای چې عالم کفر په مقابل کې جهاد او مجاهد مضبوط شي وای تاسو نو مدرسه مولوی سره مضبوط کی ښه دا چې مضبوط کړو نو ټول ادارې او خپل مضبوط شي ښه وګورئ چې موږ زړه درخواست موږ د امریکای نه یو وعده کړل برتانیې نه یو صرف خپل مختجان سره ورغلو تاسو دې ان شاء الله د دې امریکای په لور ډېر تاسو وکړئ ان شاء الله د دې پلان موږ تاسو مقابله نشو کولای ان شاء الله دویمه خبره کوم ایرو نن خلک وایي او دا خبره خلک وایي چې د عالم کفر د ساده مسلمانانو په ماغو کې دا خبره پټ کړې ده او څه وایي ودا کوم علما چې سیاست کوي د اسلام سره کار نشي اسلام آباد غواړي ورنه عالم کفر دې ته څه وایي وایي عالم کفر ورته وایي موږ په اسلام منو دیوال اسلام جن من سره کوي موږ ته څنګه اسلام باندې وایي که خلک موږ کوي زموږ اتفاق که خلک روزه نیسي زموږ اتفاق که خلک زکات ورکوي زموږ اتفاق که خلک حج عمره کوي زموږ اتفاق نو خو عزتمند یو بل موږ د اسلام سره اتفاق دی زموږ شیخ سے ورته وایي چې نه تاسو فکر کوم دا ویلي تاسو سره زموږ د اختلاف دی نو موږ په هندوستان کې کوو نن د امریکای برتانیې مسلمانان موږ کوي موږ دا تاسو ته ویلي چې زموږ تاسو سره د روزي اختلاف دی روزه موږ په هندوستان کې نیولې د امریکای او د برتانیې او د کاناډا مسلمان نه روزي نیسي موږ کله چې تاسو سره زموږ د حج او عمره اختلاف دی حج عمره موږ په هندوستان کې کولا د امریکای د برتانیې مسلمان نه حج عمره کوي د دې د اساس اختلاف دی موږ ورته مسلمانانو له وګړو کې دا باندې د اسلام او مسلمان روزه نشي زکات ورکوي دا اختلاف دا د موږ د زکات او روزه نه دی زموږ اختلاف باندې وایي اختلاف دی موږ ورته وایو د اسلام باندې هغه د اسلام باندې موږ ورته اسلام په حیثیت د عبادت باندې او موږ وایو اسلام په حیثیت د نظام باندې نو عالم کفر دومره سترګې راوباسي او سوي وینا د نظام خبرې باندې کوي په دنیا کې کله د نظام وي نو نظام د کمونیزم وي نظام د کمونیزم وي نظام د سوشلیزم وي شیخ صاحب ورته وایي چې دا څنګه شي کېدلی که د دنیا کې نظام وي نو نظام به صرف د اسلام وي بل نظام نه بنوښه ما ته وایي جنگ د موږ د جنگ نظام دی دا جنگ او اورېدل کې دا جنگ نظام دی دوه نظامونه جنگ دی د دوه نظامونو په جنگ کې به کوم نظام سره ودرېږي عالم کفر دی واورئ کوم نظام سره ودرېږي دا جنگ دا د دوه تهذیبونو جنگ دی هغه وایي خاوره ستا نوجوان ستا کام ملت ستا د
تهذیب دا د مغرب تهذیب په بربند تهذیب په ښا وګورئ زمونږ موږ ورته دا نشي کېدلی چې خاوره زما ده کام زما ده نوجوان زما ده کله ته تهذیب بل تهذیب په اسلامي مغربي تهذیب باندې موږ لعنت وایو ښا د دوه تهذیبونو په ځان کې بل کوم تهذیب سره ودرېږي اسلامي او اسلامي تهذیب په اسلامي تهذیب څه ته وایي د نبی عليه السلام مبارک سنت څخه دا نن مقابله د نبی عليه السلام د سنت او د مغربي تهذیب څخه موږ وایو نوجوان د ګیره پریدي دیوی دا ګیره رکاوټ د ختمه کوي موږ وایو نوجوان د خپل لباس اسلامي کې دیوی دا لباس ختم کوي بربند کوي موږ نکاح عام کوي دیوی د نکاح ضرورت نشته موږ د انسانيت معاشره تشکیل شي دیوی د ځنګل قانون دی نه د پلان نور پیژني نه د پلان پیژني نه د روح خو پیژني نه د خو روح پیژني دا د ځنګل باندې یو معاشره دی موږ داسې نشي کېدلی چې تر څو پورې د علماو دا پکې ژوند دی ستاسو پلان مغربي تهذیب نشي مسلط کولی نو به اسلامي تهذیب انشاءالله العزیز د دوه تهذیبونو په ځان کې به کوم تهذیب سره ودرېږي کوم تهذیب سره ودرېږي انشاءالله کله کله ور سخت راځي ستاسو ته بیا راپورټ نه شي دا موږ یوازې نه دي چې یوازې به نه پرې دی کنه وګورئ عزتمندو د ټولو پښتنو شکریا ادا کوم په ټول عالم کې د پښتنو په شان په دین اسلام باندې قرباني ورکوونکي بل قوم نشته دی وګورئ عزتمندو نن کچرتا په قومي اسمبلی کې د سود خلاف بل پاس کېږي دا ثواب یوازې د مولوي صاحب نه تاسو ورسره په ثواب کې شامل دي نن کې اسلامي شریعت ټول چې کومه هغه ته استحکام ملاويږي شریعت ټول ته استحکام په ملاويدو کې یوازې ثواب نه تاسو سره ولادي تاسو په وجه شملې ته رسېدل جنگ مو وکړو د سود خلاف بل مو وکړو کاس مو کړو وګورئ څنګه شریعت ټول ته حیثیت ورکو اسلامي نظریاتي کونسل ته حیثیت ورکو او هیرونو دا عالمي کو پر دباو لکه څنګه مفتي پر مقبول سے و فرمایل چې دا 27 هزار مدارس له قانوني شکل نه ورکوي نو دا چې پټ کو په دې تسخط ورکو مولانا سي ورته سووي ورته وی چې په دې په تسخط وکړي ورنه خپل مقتدیان ته خپل کاروان بیان ته یو ځل اپیل وکړو دا اسلام آباد باندې داسې خلق لټکم چې قسم په خدای سره ګرځېدو ځای په کې پاتې نشي تا او په کوئی عزتمندو بیا په تسخط وکړو کوي دا تاسو ته تاسو او وګورئ کنه دا ثواب یوازې زمونږ نه تاسو سره په ثواب کې برابر شریک ښه نو په کوئی عزتمندو موږ دا درخواست کوو چې نن په پاکستان مدارس په علماء صف وخت راغلي تاسو ودرېږئ او دا جنګ بګټو عالم کفر ته بداخ کار کوو چې مسلمانان د خپل دیني ادارو سره کلک او مضبوط ولاړ دي ولر دېږي ان شاء الله په کوئی عزتمندو